دوستانو پرون تاسو د کورنیو چارو د وفاقي وزیر محسن نقوي بیانونه اوریدلي وو او هغه پکې ډېرې زیاتې خبرې کړې وې. د هغې نه بیا یو لوی بحث جوړ شو. دا بحث په تقریبا چې څو ورځې چلیږي. بیا ورپسې نن د فوج ترجمان لیفټیننټ جنرال احمد شریف یو پریس کانفرنس وکړو. د هغه پریس کانفرنس خو خیر د ډېرو خبرو په هکله د بلوچستان معاملې هم پکې وې، د خیبر پښتونخوا هم پکې وې، او کوم اپریشنونه چې هغوی کړي دي او کوم بلوچستان کې چې هغوی کوم ترقیاتي کارونه کړي دي او د هغې ټولو احاطه وکړه. خو موږ به ورته په یو بل نظر وګورو. لکه د وفاقي وزیر داخله محسن نقوي په هکله چې کله هم د هغه نه سوال شوی دی، نو ډي جي ایس پي آر به ورته په جواب کې وایي چې دا د هغه ذاتي رایه ده او زه په دې باندې څه نشم ویلی، زه په دې کې څه نه وایم. خو یوه خبره چې ډي جي ایس پي آر به کوله، هغه به دا کوله چې یاره په دې کې هیڅ بد نیت نشته چې په صوبه کې طرز حکمرانی بهتر شي، په ملک کې طرز حکمرانی بهتر شي. او دا موږ ټول هم غواړو چې طرز حکمرانی دې بهتر شي، ځکه چې په پاکستان کې د حکمرانی طرز ډېر بدتر شوی دی او بدترین حد ته رسېدلی دی. او بس یوازې هر ځای ته خو سړی فوج نشي راوستی که نه، نو سول ادارې به خپل کار په کوم ځای کې کوي. سول ادارې به کله خپله قبله سیده کوي او کله به هغوی دې ته کار وایي چې موږ د عوامو مسلې حل کړو او موږ د عوامو د خواهشاتو مطابق د هغوی ټولې مسلې حل کړو. تاسو زموږ جوډیشري ته وګورئ، زمونږ په جوډیشري کې تاسو وګورئ یو سړی کیس واچوي، که دیواني کیس ته واچوه نو هغې پسې خو ورې بیا نیکه به یې واچوي او بیا به یې ورپسې نوسۍ راځي. شل کاله 13 کاله په یو دیواني مقدمه کې موږ شرمیږو پرزیږو. په کریمینل کیسونو کې موږ په 15 کاله کې د چا نه خلاصېږو. تاریخونه دي او تاریخونه دي، تاریخونه دي او تاریخونه دي. دا زمونږ د نظام انصاف حال دی. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو د 18 آئینی ترمیم لاندې موږ صوبو ته خو اختیارات راوړل، خو په 18 آئینی ترمیم کې دا مې خبره وه چې دا اختیارات چې کوم دي نو دا به لاندې سطحې ته مکمل کیږي، لاندې سطحې ته به دا ورکول کیږي، دا به ضلعو له ورکول کیږي، دا به تحصیلو له ورکول کیږي چې د هغوی ټولې مسلې په خپلو ضلعو کې او په خپلو تحصیلونو کې حل شي. انتظامی یونټ څه ته وایي؟ انتظامی یونټ د تحصیل نه شروع کیږي، د بیا ورپسې ضلع وي او ضلع نه پس بیا ډویژن دی او د ډویژن نه پس بیا ضلع ده. بدقسمتي زمونږ دا ده که موږ نورو صوبې اړو جوړې نه کړو، خدای دې بې خو باسي موږ نورو صوبې نه جوړو، خو که فرض کړو موږ په خپل ملک کې بلدیاتي نظام په بهترینه طریقه باندې نافذ کړ او هغوی له موږ اختیارات او هغوی له موږ وسایل ورکړه، نو زمونږ 80% مسلې چې کوم دي هغه زمونږ په لارو کوڅو کې حل کیږي. او بهتره طرز حکمرانی هم دې ته وایي، بهتره طرز حکمرانی هم دې ته وایي. که تاسو وګورئ چې که تاسو څوک سعودي عرب ته تللی، که تاسو څوک اماراتو ته تللی، دوبۍ ته تللی یا نورو مغربي ملکونو ته تللی، نو هلته ټول کارونه چې کوم دي نو هغه میونسپلټي کوي، هغه بلدیې کوي، هغه مقامي حکومتونه کوي. زمونږ په ملک کې صوبایي حکومتونه چې کوم دي نو هغه یا خو د بلدیاتي انتخاباتو نظام وباسي، بلدیاتي انتخابات نه کوي، او کله چې بیا بلدیاتي انتخاباتو کې نو په هغې کې بیا دونه ترمیمونه وکړي چې بلدیاتي نمایندګانو ته پیسې او اختیار میلو نشي. نو چې بلدیاتي نمایندګانو ته تاسو اختیار ورنکئ او تاسو له پیسې ورنکئ، نو هغوی به د خپلو کلو او د خپلو مسلو او د بانډو او د تحصیلونو او د ضلعو مسلې به هغوی څنګه حل کوي. دا هم یو انتظامي یونټ دی. موږ وایو که نه چې موږ انتظامي یونټ جوړو، نو موږ خو انتظامي یونټ د مخکې نه جوړې کړي دي. زمونږ تحصیل دی، زمونږ ضلع ده، زمونږ ډویژن دی، زمونږ صوبه ده، زمونږ پاکستان دی. دا 15 انتظامی یونټ خو موږ له مخکې نه جوړې کړي دي. نو په دغه 15 انتظامی یونټو کې
تاسو سوچ وکړئ چې زمونږ د مرکز نه چې کوم څیزونه راشي صوبې ته، نو د صوبې چې کوم چیف منسټر وي یا د صوبې چې کوم واکداران وي، هغوی وایي چې هر یو کار دی زمونږ په لاس باندې وشي. ټرانسفارمر به م زه لګوم او روډ به م زه جوړوم او هر یو کار به زه کوم او ټول خلک ته زما لاس ته ناست دي، هم د دغه امپیاګانو لاس ته به ټول خلک ناست دي. نو دغه ځای کې ګوره موږ دا وایو چې ګوره یو بل انتظامي یونټ هم موږ جوړ کړی دی د ضلعې نه لاندې، چې د صوبې نه لاندې، چې هغې ته موږ ضلع وایو. د ضلعې په کچه باندې تاسو با اختیاره بلدیاتي حکومتونه جوړ کړئ، هغوی له اختیار هم ورکړئ، هغوی له وسایل هم ورکړئ، او هغوی ته ووایئ چې وروره داسې کار دی چې تاسو په خپلو علاقو کې د خلکو مسلې په صحیح طریقه باندې حل کړئ. دغه شان د تحصیل په سطح باندې هغوی ته ووایئ چې تاسو د تحصیل په سطح باندې د خلکو مسلې په بنیادي صحیح طریقو باندې حل کړئ. نو زمونږ نقشه خو تقریبا جوړه ده، خو څوک پې یقین نه کوي او څوک پې عمل نه کوي. اصلي خبره دا ده چې څوک پې عمل نه کوي. یعنی که دا نن تاسو وګورئ، که زه دله د یوې ضلعې زره 400 ضلعې مثال به دله درکړمه، دا 400 په ضلع کې که تاسو وګورئ نو دې ځای کې په اسپتالونو کې دوایان نشته، په اسپتالونو کې سرنجونه نشته، په اسپتالونو کې MRI نشته، په اسپتالونو کې د اکسرو ماشینان چې کوم دي نو ډېر کم دي، خلکو ته دوایان نه ملاویږي، ډاکټران پکې ډېر کم دي، نرسان پکې ډېر کم دي، او طبي آلات پکې بیخي کم دي. اوس که فرض کو زه دا غواړم چې زه دا یو یونټ چې زه ورته ضلع وایم چې دا زه مضبوطوم، نو زما لپاره بهترینه خبره دا ده چې زه د 400 د هسپتال ټول ضرورتونه پوره کړم او هغوی له وسایل هم ورکړم او هغوی له اختیار هم ورکړم او د هغوی ټولې کمې زیاتې زه پوره کړم، او بیا ورته وایم چې وروره دا اوس ستا کار دی، دا ستا اسپتال دی، دا اسپتال ته چلوه، او که سره کمې راته پیښیږي نو ما ته بیا وایه، زه بدله نور سم درکوم. دغه شان یوازې د اسپتال مسله نه ده، د تعلیم مسله ده، دغه شان د لایو سټاک مسله ده، دغه شان ما تاسو ته ووایي چې 30 محکمې دي. د دې 30 محکمې چې کومې دي نو دا ضلعو ته راغلي دي. د دې 30 محکمو دې محکمو لکه موږ خپل اختیارات او خپل وسایل ورکړه او بیا په هغې باندې برابره نګراني وساتله، نو سم خیال دی چې یاره په دغه ضلعو کې به حالات بهتر نشي، خامخا به بهتر شي. خو که فرض کو یو MPA یا صوبایي حکومت ټول اختیار د خپل ځان سره په صوبه کې ساتي او لاندې بلدیاتي ادارو له چې موږ ته مقامي حکومتونه وایو هغوی له اختیار نه ورکوي، دا خو داسې نه کېږي. ما تاسو ته ووایي چې سعودي عرب ته لاړ شئ، تاسو اماراتو ته لاړ شئ، تاسو یورپي ملکونو ته لاړ شئ، هلته 80% خدمات چې کوم دي نو هغه بلدیه ورکوي، میونسپل ادارې ورکوي. او دلته په پاکستان کې موږ ګورو چې زموږ امپیاګان د دې لپاره اسمبلو ته ځي چې موږ د پکې پیسې پیدا کړو او یا زموږ په لاس کې کارونه کېږي او موږ د پکې کمیشنونه الو. نو د DGISPR خبره هم ټیک ده چې طرز حکمرانی بهتر کول پکار دي او د طرز حکمرانی لپاره هغه بیا وایي چې نوې انتظامي یونټ پکار دي. نو انتظامي یونټ خو د مخکې نه موجود دي، هر ضلع یو انتظامي یونټ ده او د هر ضلع وسایل پوره کول پکار دي، هر ضلع د اختیار ورکول پکار دي، هر ضلع له وسایل ورکول پکار دي. که تاسو د ووټ په ذریعه باندې خلک راولئ او که تاسو ډپټي کمیشنر له د اختیار ورکوئ چې بای دغه ضلع موږ ته حواله کړې ده او د دې بدله موږ دا ریزلټ غواړو. خو ښه به دی چې دا لکه په دې کې بلدیاتي انتخابات شي او په دې کې د خلکو په خوښه باندې بلدیاتي نمایندګان راشي او هغوی بیا دې ځای کې خپل کارونه شروع کړي. او د څارنې لپاره د هغوی ډېرې بهترینه ادارې پکار دی چې د هغوی څارنه هم وکړي چې د قوم وسایل ضایع نه شي. زما خو دا خیال دی چې د نورو صوبو د جوړولو ضرورت هیڅ نشته. موږ که خپل ضلعي حکومتونه، مقامي حکومتونه موږ مضبوط کړه
او پرله پسې د هغې الیکشن یې موږ وکړې نو غالبا چې موږ ډېر کارونه د ضلعو په کچه باندې کولی شو او غټه غټه ضلعې دي پېښور ته تاسو وګورئ میټروپولیټن سټي ده په دې کې که یو زبردست میر راشي او هغه دا غواړي چې زه را پېښور سموم نو یقینا چې سمولی شي یو خو هغه دا چې زما خو تاسو ته شل ځله ویلي دي چې کله تاسو د ووټ استعمال کوئ نو تاسو د ووټ استعمال په داسې طریقه کوئ چې زه به هغه سړي له ووټ ورکوم چې کوم کس زما د ښار زما د ضلع او یا زما د تحصیل یا زما د ویلیج کونسل یا زما د یونین کونسل خدمت کولی شي نو غټ کمال ګوره په تاسو کوم دی چې تاسو کم خلک لیږئ د خپل خدمت لپاره او که تاسو داسې کسان ولېږلی چې سبا بیا په دویم ورځ باندې تا پیژنیم نه نو ظاهره خبره ده چې دا بیا ستا غلطي ده نو عوامو لم په دې کې ډېر کردار ادا کول پکار دی چې عوام دیانتدار امانتدار او ښه پوهې خلک په بلدیاتي انتخاباتو کې رامخکې کړي هغوی کامیاب کړي او د هغوی په ذریعه باندې خپلې مسلې هوارې کړي دا بهترین حل دی مقامي حکومتونه چې کوم دي د دې نه بهترین حل بل نشته ځکه که په موجوده وخت کې چې دا زموږ د سیمې نه غیر چاپېره کوم حالت دی او په سیمه کې دننه په ملک کې دننه چې کوم سیاسي او سماجي عدم استحکام دی په دې کې که موږ د نوو صوبو د جوړولو کوشش کوو نو دې کې به موږ بیا د ډېرو لویو مشکلاتو سره مخامخ کیږو او دا اوس چې موږ کوم سیټ اپ جوړ کړی دی د تحصیل او د ضلع او د صوبې که په دې کې موږ کار وکړو نو په دې کې موږ ډېر په اسانتیا سره موږ کامیابی دي شو صرف په څلورو وړو صوبو کې بلدیاتي انتخابات کول پکار دي او د چیف الیکشن کمیشنر د نگرانۍ لاندې کول پکار دي لکه د یو صوبایي حکومت د نگرانۍ لاندې هم الیکشن نه دی پکار ځکه چې هغوی پکې بیا خپل پردي ګوري د چیف الیکشن کمیشنر چې د ټول پاکستان چیف الیکشن کمیشنر دی د هغه په نگرانۍ کې الیکشن پکار دی په هر صوبه کې بلدیاتي الیکشن پکار دی زر تر زره پکار دی او که زمونږ بلدیاتي ادارې فعال شوې او هغوی د اختیارات ورکړی شو او وسایل ورکړی شو نو زه تاسو ته دا وایم چې زمونږ 80% مسلې چې کومې دي هغه زمونږ د ضلع او د تحصیل په کچه باندې اوارېدی شي خو د دې لپاره اختیار او وسایل پکار دي او ایمانداره کسان را مخې ته کول پکار دي دا ډېره دا هغه اصلي نقطه ده په دې باندې به دوستانو نورم بیا خبرې کوو خو فی الحال شی اوږدیږي